واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ المزي على حدوثه لاستدعائه سابقة مخبر عنه. واحتجت المعتزلة معتزله دلیل نیولې ده بما فأغا سوان دی جاء فی القرآن چې قرآن شریف کی راغلی دی فلفظ د ماضی سره او دلیل پچانی ولې ده علی حدوثه چې قرآن کریم حادث دی پوهیږئ لاستدعائه زکا ماضی دا غواړي سابقة مخبر عنه مخکی مخبر عنه افی سب دلتا اگوره ان الذین کفروا راغلے کفروا دا دا ماضی سیغا دا اسی سیغا دا افی سب تا چی کفروا وائی دا کفروا کی دا کفر نسبت راغلے دے دا کفروا فاعل تا پوئے گا مخبر مانی دا نسبت چی کم دا کلام نام مفہوم کی گی دیتا نسبت کلامی وائی نسبت نو دا بخامها نسبت خارجی غواړي پوهیږئ خارج کې به دغه کسان او د هغې کفر پوهیږئ او د هغې منځ کې نسبت په راغلي د هغې نه وروستو به ته کفر ووایې پوه شو پښتو کې مطلب حفیظ صاحب قام زیدون دی نه قام زیدون به مخکې زید غواړي د قام زیدون د ویلو نه ولاړه به غواړي د دې ولاړې نسبت د زید ته خارج کې به راغلي ته به قامه وایي ویگه تبا خو که د مخکې نه زید ته نسبت ته ولاړې زید نو ولاړه نو نه قامه خو نشي ویل نو قامه ته وګوره دا نسبت کلامی دی دا اپی صاحب د خپل ځان نه مخکې مخبر عنه غواړي دا قام زیدون خو به ته د چا نه خبر ورکوې نو چې د چا نه ته خبر ورکوې نو هغه مخبر عنه به مخکې هغه ته به دا نسبت راغلي خارج کې او ته به بیا وروستو د هغې نه نو الله تعالی چې صیغې د ماضي قرآن شریف کې راوړي لکه دلته ان الذین کفروا یې راوړی نو دا کفرو به مخکې مخبرن هو غواړي معنی دا کومو کفارو ته چې نسبت راغلی دی دی به مخکې یي پوهیږئ او دی ته به نسبت د کفر خارج کې راغلی پوهیږئ معنی کفر به یې کړي او دلته به ان الذین کفروا د هغې نه وروسته به ویلی کي پوه شولی پې صاحب دی تبی مسبوق بالغیر مسبوق کفرو تا اگور دا دا قرآن کریم لفظ دے او دا مسبوق بالغیر شو ها مسبوق بالزمان شو دا دین پا زمان کے بمخ کی بلی و سیز راغلی دا بداغینا رست راغلی نا چی کم شی نا مخ کی بل سیزی او دا رست راغلی اغیت تاسو مسبوق بالغیر او مسبوق بالزمان وائی نو دا فی سبسه دے حادث دی نو چې کله کفرو لفظ شولو حادث شولو نو چې کله د قرآن کریم بعضې حصه حادث شولو نو ټول حادث شولو دا قول خو چا کړی نه دی چې نیم حادث دی او نیم قدیم دی خو قرآن ټول یا قدیم دی یا حادث نو چې دا حصه ای دی دلیل سره څه شوله حادث شوله جو ټول څه دی اپیسې پوه شول به نو واحتجت المعتزله معتزله دلیل نیولې ده بما فاغا ټکو سره جاء فی القرآن چې هغه قرآن شریف کې راغلی دی فلفظ دو ماضی سره او دلیل پس نیولې علی حدوثه چې قرآن کریم حادث دی لاستدعائه زکه دا غواړي سابقة مخبر عنه ویګه به خبره باندې سغواړي مخکې مخبر انه غواړي حفیظ صاحب د دې دوه جوابونه دي یو جواب ستاسو حاشیې کړی دی یو جواب قاضي صاحب خپله کړی دی ها و اجیبه حفیظ صاحب دا سبق مخبرن هو چې غواړي پوهېږه په خبره باندې دا سبق نو دا کلام نه غواړي د دې کلام تعلق غواړي څه غواړي حفیظ صاحب دا الله کلام په ازل کې چې هیڅ څوک لا نوخه پوهېږه په خبره باندې کائنات کې هیڅ څوک هم نو بس صرف یو د الله تعالی ذات نه کائنات او نه کائنات کې څوک
نو هغه وخت کې ازل ټیم کې کلام آیا ماضی ته امر ته پوهیږئ په خبره باندې دعا ته دې څیزونو ته کلام د الله تعالی تقسیم دی که نه دی تقسیم پوهیږئ نو دوه قسمه خلق دی بعضې وایي چې د الله تعالی کلام ازل کې په دې څیزونو باندې موصوف نه دی پوهیږئ چې د الله تعالی کلام څه امر دی څه نهي ده او څه دا دي او څه هغه دي ها نه پوهیږئ ما ته ګورئ چې کله د ازل دورانیه ختم شوله او کائنات موجود شو او د الله تعالی د کلام تعلق زما او ستا سره راغی پوهیږئ په خبره باندې زما او ستا سره نو ما ته ګورئ د الله کلام ازلی دی قدیم دی پوهیږئ په خبره باندې خو چې کله زما او ستا سره راغی تعلق نو دا تعلق سره حادث نو دا تعلق اوس وایي چې مخبرن هو پکار دی څه پکار دی ای کلام ازلی هغه مقتضی د سبق مخبرن هو نه دی بلکې د کلام ازلی چې تعلق راغی څه راغی نو تعلق نوی راغی مخکې تعلق نو اوس راغی نو تعلق حادث دی پوهیږئ نو دا غواړي مخبر عنه کلام ازلی مخبرن هو نه غواړي د کلام ازلی چې تعلق راغی پوهیږئ د چا سره د مخاطبینو سره نو اوس څه غواړي نو ما ته ګورئ تعلق حادث دی او حادث را لګي او مخبرن هو غواړي قدیم او د الله کلام څه نه غواړي حفیظ صاحب داسې مثال دی لکه د الله تعالی په صفاتو کې بل صفت علم دی څه دی نه علم د الله تعالی ازلی صفت قدیم دی خو چې کله تعلق د معلوم سره راغی څه سره راغی نو دا تعلق مخکې نو او اوس راغی نو تعلق حادث دی خو علم د الله تعالی قدیم دی پوهیږئ نه هغه تعلق بیا چې کوم دی نه څه غواړي معلوم غواړي علم معلوم نه غواړي د علم تعلق چې د معلوم سره راغی نو اوس څه غواړي معلوم غواړي نو دا حدوث ټول تعلقاتو کې راځي ها کلام د الله تعالی کې څه نشته حدوث مودوث و اجیب جواب شوی دی چې بانه دا صفق مخبرن هو دا مقتضا د تعلق ته مقتضا ده پوهیږئ په خبره باندې تعلق څه مطلب چې د کلام ازلی تعلق د مخبرن هو سره راغی پوهیږئ او راشه و حدوثه د تعلق حدوث لا يستلزم حدوث الكلام دا مستلزم نه دی چې کلام دی ورسره څه شي کما فی العلم لکه څنګه چې د علم تعلق د معلوم سره راغی پوهیږئ په خبره باندې او تعلق مخکې څه غواړي معلوم غواړي پوهیږئ نو د هغې نه خو په علم کې څه نه راځي حدوث نه راځي علم اکشان کلام د صفت الله تعالی صفت قدیمه دی تعلق نوی راغی نو تعلق چې راغی نو تعلق اوس معلوم غواړي نو دغلته د کلام ازلی چې تعلق راغی نو تعلق مخبرن هو غواړي پوه نه شوی او کته ستاسو حاشیې و یمکنو سره لیکلی دي حفیظ صاحب کلام لفظي مقتضی دی او کلام نفسی مقتضی نه دی خبر اړو ختم شوله اعتراض اړو رانغه ها ما ته ګوره صفت مخبرن هو سو غواړي کلام لفظي دا ما او ته چې په تلفظ کو دا ډېر رستو پوهیږئ او کلام نفسی هغه صفقه ایستا په دې کې ډېر خبرې راځي کنه راځي کلام نفسی ورکه ډېر خبرې راځي ناصف کې څه غواړي مخبرن هو غواړي مخبرن هو غواړي نه اپی سیو ستا په ذهن کې ودا راځي کنه به راځي پرړه کې چیرې یو جنې به راځي بیا به ورسره لکان خپل راځي او زه به د لاس نیولې ما دا ټولې خبرې به راځي کنه ورې ذهن کې دا مخبران هو غواړي چا په لمخامه هغې او دا به یې دا به خو چې اپی سیو به د خولې نه راوباسي نه دا به اوس غواړي کنې که که دې له خولې نه راوباسي صحیح نه نو خلک به یې درېږي چې ته ګورې چې لیونی شوی چې دا ته څه خبرې کوې څه شته دی نه خو دننه به زړه کې خلک په هوا اسمان ته وخېږي که نه دا چله دا چله دا چل بیا راویښ شي چې دا څه کوې تاسو دغه کې ویلي که نه
لا هجر په تصور لا هجر يتعلق بكل شيء تصور کې خو هجر نشته دی هر شي سره تعلق راځي ځان نه په یو ساعت کې بادشاہ هم جوړول شي ګرځي به بجاز کې روانه دا کې تصورات دي کنه هجر دی جو تصدیق کې هجر دی په سب سلام کې تاسو وایي نو تصدیقاتو کې هجر دی تصدیقاتو کې ودان نه چرته په پټي کې بیان آسه شمو خبره وي او سوچونه د چا کې تاسو نه پوهیږئ په پښتو باندې پیسه ممکن دا چې جواب ورکړل شي چې مقتضی کلام لفظي دی هغه کې نزاع نشته موږ سره ملګریو چې دا مخبران هو غواړي و اقتضاء الكلام النفسي ممنوع ها کلام نفسي څه نه غواړي حفیظ دې پوری پوه شونه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أبيسيبو تركيب درتكيها خبر إن خبر الذين كفروا ده إن اسم وداي خبر ده خلق كم يو خبر ده نتا تړم به وای دا سواء نه ده دا اسم بمعنى الاستواء أبيسيب ده اسم خو معنی ده مصدر ده ده اسم مصدر شلو ها اے سواء معنا مونږ سکو د سواء معنا مونږه استوا کو ها برابر واله ها مونږ ورته ترجمه د اسم فاعل کو دلته په عامه ترجمه کې سواء برابر ده نه برابر نه برابر واله ده خودور برابر دا سن می ده برابر ده خودور برابر ده چې به برابر واله وانا شولای به خبره ها تاسو په شولای به خبره باندې ها نو سواء اسم سمه خو بمعنى استواء او استواء په مصدر ده کنه ده دبابه ابتعال ها دبابه افتعال سین بکی اصلی دے بولے ها باب استفعال یاد نکے استویا افتعال ها افا نوعیت به کما نوعیت بالمصادر نوعیت به اپی سیبو د په ذریعه سره بل شی منعوت شو او موصوف شو کما نوعیت بالمصادر لکه مصادر سره چې شی منعوت او موصوف کیږي ها ویگا به خبر باندې یا نوعیت به دی نات واقع شو صفت کما نوعیت بالمصادر لکه مصادر چې نات او صفت واقع کیږي فی صرف د دې صفت نه مراد یا صفت لغوی واخلې نات لغوی ها چې هغه ته قیام بالغیر وایي ها قیام نبی دا بیا عام دې ست شامل له خبر تم شامل له چې خبر واقع شي پويږي او حال واقع شي ټولو ته شامل له او یا بدنات نات نحوی علیها اغا تابع یوزه مطبوعه ولها كما قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالوا الى كلمه سواء اپی سدلته وګوره کلمه موصوف او سواء سره ها صفت نه دا کوم صفت ته صفت لغوی ده او صفت نحوی ده ها او په آیات کریمه کې وګوره ان الذين كفروا سواء دلته صفت لغوی ده ناته او نحوی نه ده دا خبر واقع شوی ده نه خبر خو نات نه ویګه به خبره باندې نه کله کله به اومو ناتی لغوی بناتی نحوی لکه سواء په معنا د مستوین سره نه مستوین سره پیسه المعنى القائم بالغير دا استواء بچا پورې قائم او دلته صفتم د کلمت موصوف او دای څه ده صفت اپی سے پوه شولای به خبره باندې ها نو الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم پدی باندې انذار او نه انذار سواء برابر والے نه انذار او نه انذار خو برابر والے نه ده برابر ده ها ویګه مداغ حمل مبالغه شلو خد زید عدل فشان زید عادل نه ده عادل له نو دلته انذار او عدم انذار د دې په حق کې استوا نه ده
مستوین دی څه دی خو دومره مستوین دی چې بیخي عین استوا شوله نه عین استوا خو نشته نه د هغې اسم شته دی چې سواء استوا مصدر دی او سواء څه دی پوه شولی حفیظ صاحب ښه چې خبر د ان شو رفع بانه خبر ان حفیظ صاحب مرفوع رفع معنی مرفوع دا څه دی مرفوع دی رفع کې هم څه وکړو حفیظ صاحب هغه حمل مبالغتن وکړه سواء رفع ده رفع نه ده ای سواء کې خپل مبالغه وکړه سواء نه سواء په معنا د مستوین سره اوس وایي دغه سواء رفع رفع نه ده مرفوع ولې چې په پوهیږي کنه بانه خبر ان چې دا د ان د پاره څه ده خالق د دې ما بعد سره په سجل کې انذرتهم ام لم تنذرهم سره نو تا توای مرتفع به هغه مرفوع ده په دې سره بنا بر فاعلیت افي سب سواء مصدر ده کنه یا اسم مصدر ده نو سواړي فاعل خو بواړي کنه مصدر خو يعمل وعمل فعله د خپل فعل بشان عمل کی کنه نو شاته ولا څه شنو فاعل شاته ولا كأنه قيل گویا چې دې اویلی شو ان الذين كفروا مستو عليهم انذارك وعدمه هغه کسان چې کفر کړي هغه باندې ستا يرول او نه يرول دواړه سي دویم ترکیب افیس مرفوع ده خو خبر ده ان نه ده بلکې بانه خبر لما بعده دا د ما بعد د پاره سره او ما بعد ولا مبتدا ده او دا دواړه مبتدا خبر اوست ان الذين كفروا د پاره سره خبر په به شوله ندیسی بش انذارک وعدمه انذارک دا مبتدا مؤخره ده خستا يرول اوستا سواء ما نسيان عليهم سيان په سب تسنیه راوړله انذار او نه انذار دواړه سدي برابر دي او دلته سواء راوړو ځکه دلته مصدر دی او مصدر لا يسنى ولا يجمع او سيان کې خو چون کې خبره د مصدر نه لاړه لکنه نو الته ځکه تسنیه راوړله وایي اپی سے پوه شولې بي ها کفو نه شولې سواء دا اپی سے مصدر شو څه شولو او شاته انذرتهم ام لم تنذرهم فاعل وایي دا مصدر سره د فاعل نه اوس خبر شو یادا سی اوای چې سواء خبر مقدم او انذرتهم ام لم تنذرهم بتاویل د انذار او عدم انذار سره مبتدا او دا ټوله جمله څه شو په بشول وسواي والفعل انما يمتنع الاخبار عنه يمتنع الاخبار عنه په سبب دې نه دا خبره کی چې فعل خو مخبران هو مسند الیه نو حقیقي نه امیر کې مونږ ویلې ښا وې مخبران هو با هغه سیز واقع کیږي چې هغه مستقل بالمفهومیت ښا او په ذات دلالت کې نه فعل خو وصفي معنا لري په ذات دلالت نه کوي او مستقل بالمفهومیت دیم نه پوهیږه خبره باندې نو دلته خو وګوره په دې یو صورت کې پس انذرتهم ام لم تنذرهم تا فاعل کو نو فاعل مسند الی او په دې بل صورت کې د مبتدا مؤخر کړل نه غم سي نو دواړه مخبران هو شو نو تا توای والفعل انما يمتنع الاخبار عنه ممتنع ده خبر ورکول لچانه د فعل نه یعنی په فعل مخبران هو نو واقع کیږي او دلته غوسه واقع شي اپی سب یو اعتراض داده دویم اعتراض داده چې انذرتهم ام لم تنذرهم تا فاعل کو ندی کې حمزه راغله ده سره راغله هغه تقاضا د صدارت کی هغه صدارت لاړو پوهیږي خبره باندې بل دا خبره اپی سبو انذرتهم ام لم تنذرهم انذرتهم ام لم دلته حمزه او ام راغلی حمزه راغلی پس او دا دواړه وزدي د احد الامرين لپاره ها د څه لپاره ازید عندك ام عمرو څه مطلب
یعنی احد الشخصین عندک دې دواړو کې در سره یو دی کنه خود احد الامرین د پاره راځي او اپیس سواء لفظ چې دی نو دا امر متعدد غواړي سواړي زه چې تا ته وایم استوا او برابرواله وکړه نو ته به وایې د چا چا منځ کې دوه سیده غواړي که نه غواړي نو سواء سواړي امر متعدد یعنی کم از کم څو سیده غواړي دوه او انذرتهم ام لم تنذرهم خود حمزه او د ام د وجې نه احد الامرین نو دا درې اعتراضونه شو اولنی فعل مخبرن هو نه واقع کېږي نو د هغې جواب ته اشاره کی چې فعل مخبرن هو نه واقع کېږي د مخبرن هو واقع کېدل ممتنع دي خو کله اذا اريد به تمام ما وضع له چې کله مراد د دې نه پورا معنا موضوع له شي پوهېږي څه مطلب فعل اصطلاحي څه نه واقع کېږي پسې مخبرن هو چې په هغې کې حدث مصدر هم پروت دی هغې کې نسبت الی الفاعل هم پروت دی پوهېږې او هغې کې ورسره زمان مخصوص هم پروت دی ماضي یا حال یا استقبال پوهېږې اما لو اطلقه او هر چې هغه صورت دی که فعل ذکر شي و ارید به اللفظ او مراد صرف دا لفظ شي لفظ څه مطلب دا شکل نه دی لکه مونږ وایو ضربه ثلاثی ضربه نو ضربه مبتدا او ثلاثی نو ضربه یې مبتدا واقع شوی ده دا خو فعل دی نو دلته مونږ دا شکل د ضربه یادو تش دا لفظ نه دی ضربه لفظ څه دی ثلاثی دی نه پوهېږئ یا و مطلق الحدث فعل ذکر شو پسې به ستا مراد د هغې نه صرف حدث دی کم حدث المدلول علیه چې په هغې دلالت ضمناً شوی دی ها علل اتساع یعنی بطور مجاز بطور ذکر د کل یعنی فعل اصطلاحي او مراد رنا جوس چاغه اپی سب دلته وګورئ انذرتهم کې انذر مصدر پکې انذار دی کنه دی فاعل پکې شته دی امازیم ده دوه واړه دي کنه خو ته به داسې چلو کې چې صرف فعل به ذکر کې او مراد به صرف مصدر واله ها نو ذکر د کل او مراد رنا نه په هوا داسې فعل کل اسم هغه بیا په شان د چا دی پس کې په اضافت کې هم او په اسناد الیه کې هم اضافت تم بیا کولی شي او بیا اسناد ورته هم كقوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا قیل لهم آمنوا واذا قیل لهم اپی سے وګوره قیل فعل مجهول له کله چې دی ته اوویلی شي سور ته اوویلی شي آمنو ورته اوویلی شي نه آمنو فعل له فعل امر دی او دلته نائب فاعل واقع شوی دی د قیل د فعل نائب فاعل مسند الیه کنه پس نو هغه د قیل ورته تا مسند کو چاته امنو ته کنه نو امنو سو واقع شو نائب فاعل او مسند الیه ځکه د امنو نه مراد لفظ د امنو دی لفظ د چې کله دی ته سو ویلی شي لفظ د امنو ویلی شي یا یوم ينفع الصادقین یوم ينفع الصادقین یوم مضاف ته ينفعو ته پس او ينفعو هغه د څه دی فعل نه اضافت ورته راغی کنه یا دا قول چې تسمعو بالمعیدی خیر من ان تراه افی سب دا تسمعو نه دی دا مفتدا ده او خیر من ان تراه څه دی خبر ده دا څه دی نو دا تسمعو په معنا د سماعو کا سره په معنا ده نو هغه د تسمعو ذکر مراد رنه سماع ده ذکر د فعل مراد رنه صرف حدث صرف مبتدا واقع شولې نه او خیر من ان تراه ده څه دی اپی سب دا مثل دا هغه چا د لپاره بیانېږي پوهېږئ په خبره باندې چې تی وینې نو ته وایې چې یاره دا خو ډېر حقیر سړی دی او مرتبه او قدر د هغه ډېر لوی ښه نو خلک وایي چې یاره دی مې اډو لیدلی نه وی چې دا تشې خبرې مې وله اورېدلې دا به پوره وه پوهېږئ په خبره باندې نو تسمعو بالمعیدي ستا اورېدل څه لره چې د هغه باره کې تشې قیسې اورې خیرون دا ډېر غوره د دې نه چې ته یې وینې چې وینې نو بیا به دې دوره اړه نه دغه کېږي او تش په دې اورېدو به دې خبرو باندې به د هغه شان ته څه ښکاره کېږي